پېښور ته د ګلونو ښار ویل کېږي. دې ته د ګلونو ښار ولې ویل کېږي؟ او په رامداس بازار کې کوم چې د ګلونو د کاروبار دپاره یو مرکز جوړ شوی دی، دلته ګلونه کم ځای نه راځي او کم خلک دلته کې راځي د ګلونو اخیستلو دپاره. دې سره به خبرې کوو چې دوی په دې اړه باندې څه وایي. دا زما شردل نوم دی او دې منډی ده. دې منډی کې د فرش ګلونه راځي، تازه ګلونه دا مختلف علاقو نه راځي. دا د کوم نه بازخیلو نه هم راځي، ماشوخیلو نه هم راځي، دا د نږدې پېښور کې. او دې نه علاوه چې کوم دی نه بیا موږ پنجاب نه هم راغواړو، پنجاب کې ملتان سایډ هم راځي، لاهور هم راځي، مختلف علاقې دغه ځای نه راځي تازه ګلونه. نن سبا خلک د آرټیفیشل زیات خوښوي که نه. د دې وجه دا ده چې مخکې به مطلب ځمکې به زیاتې وي که نه، نو پټي مټي ګل به ډېر کېدو. صحیح ده، هغه به ارزان هم راتلو. نن سبا چې کوم دی مطلب کنسټرکشن زیات دی، ځای په ځای کارونه کېږي، هغه ځمکې مکمل لګیا دی ختمېږي. د دې له وجې ګل لږ کېږي. زمیندار که ځمکه ډېرې که لږ هغه خپل منافع ته ګوري چې زما د دونه منافع وي. صحیح ده. دا جی شادی حالو کې استعمالیږي، سیجونه پې جوړو مونږه، شادی حالو کې سټیجونو کې استعمالیږي، ختمونو کې هم خلک سټیجونه جوړوي، پکې ګاډي هم پې ډیکوریټ کوو. لکه هر قسم خوشحالۍ کې دا استعمالیږي، ډیکوریټ کوي. لکه کار هم زیات کوي، خرچه هم پې کمه راځي په دې باندې، او ډېر فایدار شیز دی. لکه دې باندې خرچه کمه ده، لکه او وخت هم زیات ورکوي، بیا هم استعمالولی شي بار لکه نه خرابېدو والا شیز دی. جی دې ته د ګلونو ښار دې لپاره وایي چې دلته کې به مخکې دا ځمکې به هم ډېرې زیاتې وې که نه، او د دې ګلونو ملونو کار به هم ډېر زیات کېدو. بس اوس ځمکې هم لنډې شوې دي، خلک هم زیات شوي دي که نه، او اوس دا ټول له پنجاب نه راځي، نو په دې باندې خرچې زیاتې شوي دي. پېښور ته د ګلونو ښار ویل کېږي، خو دې کاروبار سره منسلک خلکو دا وینا ده چې د دې په کاروبار کې ورځ تر ورځه کمی را روان دي، او د څه وجه چې د آبادۍ زیاتېدل دي او د زرعي ځمکو ختمېدل دي. صابر شاه هوتي، سنو پښتونخوا، پېښور.